بسم الله الرحمن الرحیم ناظرین نن یو ډیر اهم د نېشنل سکیورټي اجلاس او شو دا په داسې چې د پیښور کم د پولیس لاین واقعا وه د هغې نه پس چې په هغې کې کافي تعداد کې زموږ پولیس اهلکار شهید شو د هغې نه پس هم بیا ډېر واقعات وشو پولیسو باندې په فوج باندې د دهشتګردو حملې چې کوم دی هغه جاري وي د هغې نه پس د لومبې د نېشنل سکیورټي اجلاس نن شو چې په دې کې د فوج سربراهانو د نېشنل سکیورټي څونه اداره دي د هغې مشرانو وزارت اعلی او وفاقي وزارت چې کوم دي په دې کې شامل وزیر اعظم د دې اجلاس د دې غونډې صدارت کولو دې کې خو ډېرې خبرې وشو خو زما په خیال د ټولو نه اهمه خبره چې ده هغه دا ده چې په لومړي ځل باندې په دې اجلاس کې هغه د دهشتګردۍ حوالې سره چې قومي کومه پالیسي موږ به همیشه دا خبره کوله چې پالیسي نشته دی زموږ فوج زموږ د پولیس زموږ عوام زموږ سیاسي ټول خلک قربانۍ ورکړي د دې خلاف چې کوم دی دا خلک د ملک وباسي حالات کنټرول شي لږ پاتې د هغه لږو سره بیا زموږ چې کوم دی خبرې اترې شروع شي وارې بیا هغوی له موږ سپیس ورکړو نو په دې کې چې کوم اهمه خبره شوې ده نو هغه هم دا ده چې یاره تیر حکومت کې او په دغه باندې د ټي ټي پي سره چې خبرې اترې وي یا تیر اسټابلیشمنټ چې په هغې کې جنرال باجوا جنرال فیض او د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کومې خبرې اترې کولې وایي چې د دې وخت کې کومه ملک دهشتګردي روانه ده د دې بنیادي وجه چې کوم دی هغه هم دغه خبرې اترې وي ځکه چې یو خو دغه خبرې اترې بغیر د څه پالیسۍ نه بغیر د څه سوچ بچار نه بغیر د څه سکیم نه بغیر د څه یو فریم ورک نه چې کوم دی بس یو جرنیل صاحب راغی پېښور کې کېناست هغوی زه ورسره خبرې کومه خبرې شروع کړلې حالانکې هم په دې اعلامیه کې دا خبر په لومړي ځل باندې وي چې عوامي خواهشاتو عوام دا نه غوښتل موږ کتل چې په سوات کې په مرج ډسټرکټس کې هر ځای کې د دې خبرو خلاف چې کوم دی لکه خلک راپاڅېده وایي چې دا موږ نه منو خو د دغې عوامي خواهشات باوجود تیر اسټابلیشمنټ چې کوم په دې اعلامیه کې دا خبره کوي چې دوی خو ته اشاره نه ده کړې خو دوی وایي چې د دغې خبرو اترو په ذریعه د هارډ کور ټیررسټ چې کوم د پاکستان تحریک طالبان هغې د جیلونو نه رها کړل د بهر نه هغوی ته اجازت ورکړله هغوی رالله هغوی ریسټل شولو نو د دې د وجې نه او دا هر څه چې کوم دا د عوام د هغوی د خواهشاتو بالکل برعکس او یو طبقه وه چې هغوی د دې دهشتګردو سره د هغوی په زړه کې ورته یو نرم ګوشه وه نو دوی رالله دا یو ډېر اهم زما په خیال باندې یو ډیولپمنټ او بیا دا دی چې د کوم چې مختلف ټیررسټ تنظیمونه دي بیا افغانستان کې چې دي نو د هغوی بیا هغه سپیس کل دی کې داعشو یا نورو نو د دوی ټولو خو یو سینډیکیټ دی یو نیټورک دی یو بل سره کوآپریشن دی نو د هغې د وجه باندې دلته چې څونه قربانیانې موږ ورکړې وې زموږ سکیورټي فورسز پولیس هغه چې کوم دی بالکل رایګان نه لري نو یو خو دا خبره پکې بل یو ډېر اهمه خبره په دې اجلاس کې چې شوې ده هغه دا ده چې یو آل کمپریهنسو یعنی همجهتي اپریشن چې کوم دی د دې کې منظوري ورکړې شو د دې مطلب دا دی چې یاره د یو نوي جذبې عزم سره به کوو خو دا به صرف فوج اپریشن نه کوي صرف انټیلیجنس بیسډ اپریشن به نه کوي دوی دا ویلي دي چې په دې کې به همجهتي مطلب دا دی چې زموږ سفارتي زموږ سیاسي زموږ سماجي زموږ چې کوم دی سکیورټي په هر سطح باندې به موږ دې دپاره یو پلین جوړو چې یاره څنګه دا موږ په سفارتي سطح باندې دا موږ په معاشي سطح باندې دا موږ په سماجي سطح باندې دا موږ په مذهبي سطح باندې او دا موږ په سکیورټي سطح باندې چې یو کمپریهنسیو پیکیجډ اپریشن او د دې لپاره بیا یو کمیټي هم جوړه کړې ده چې هغوی به وایي چې یاره لکه دا اپریشن په کم د دې به هغه خبرې لیکلې د حدود قیود به صحیح څونه پورې تللی شو نو زه وایم چې دا په لومړي ځل باندې چې کوم دی یو د دې خبرې اظهار وشو چې دا به صرف فوجي نه وي دا به صرف انټیلیجنس بیس نه بلکې دا به آل کمپریهنسیو وي نو دا ماته پکې یو ډېر اهم دغه پکې راغی بله خبره دا ده چې د ملک نه بهر ریسنټلی تاسو به کتلي وو چې زمونږ ما په خیال زیاتره خو د پاکستان تحریک انصاف ملګري وو چې یاره په بهر دنیا کې د مختلف کیپیټلز کې د پاکستان فوج د دوی د مشرانو د سکیورټي ادارو خلاف چې کوم دی یو زهرانګیز زهریله غونډه کې پروپاګانډا شروع کړې وه چې د دوی تصویرونه به یې لګولي وو هغې باندې به یې چې کوم دی کوم سپلای ایښتلې یا په دغه به یې ایښتل او هغه به ډېر هغې خلاف یې چې کوم دی خبرې اترې کولې دا ما په خیال دشمن هم چرم داسې نه کوي خپل ملکي مسلې یي او هغه مسلې مثال د کور مسلې که څه ګیلې شکوي خو داسې نه چې بغیر د یو کس په خولې باندې هغه وایي چې بس دا داسې دی او دلته کې د هغې وجې نه چې کوم دی ملک ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی زموږ د سکیورټي ادارو امیج ته ډېر نقصان رسېدلی دی او د هغې ډایرکټ فایده چې کوم دی ځکه چې دغه پالیسي د ټي ټي پي ده
د دوی کوم د پاکستان فوج یا د مشرانو خلاف چې کومه پروپاګاندا په هر ملک کې کوله. دې مطلب دا دی چې زموږ خپل خلک د دهشتګردو سره میلاو دي. دا سو کالډ موږ چې ته ډایسپورا بهر چې دا دوی د دغه یا هندوستان سره یا نورو سره چې هر څه یا دوی پوهېدل یا نه پوهېدل، خو د دوی دا کومه کاروایي چې کومه ده د دې ته دوی ویلې شوي دي په دې کې چېرې دا یو بیروني سپانسرډ زهریله پروپاګاندا وه. نو د هغې ذکر شوي دی، د دې مذمت یې کړی دی او پکار دی چې قوم د دې مذمت وکړي. دا خلکو ته بهر ناست دي دلته کې چې کوم دی په دغه باندې دې ته نه ګوري چې دلته زموږ پولیس څونه قربانۍ ورکړلې، روزانه فوج څونه قربانۍ ورکړلې. تېره ورځ دا چې کوم مصطفی کمال بریګیډیر چې کوم سینیر موسټ افیسر هغه شهید کړی شو، څونه بې دردۍ سره شهید کړی شو. د دې باوجود ټیک دا مسلې به دلته کېږي، خو د دې دا مطلب نه دی چې مونږ د دې خلک خو بهر ناست دی، د دوی خو بچي بهر دي، ټیک ته د دوی هر څه به وي، خو دا ملک چې دا 21 کروړه خلک 22 کروړ اوس چې دا سینسس روان دی، اوس پورې 22 کروړ خلک چې کوم دی شمار شوي دی، د دې هم څه دغه شته که نه. نو د دې مذمت یې کړی دی او ما په خیال هم د دې خلکو د وجې نه دهشتګردو ته ډېره زیاته دغه میلاو شوی دی. نو زه دا وایم چې دا د 3 پوینټس چې کوم دي په دې سکیورټي میټینګس کې نه د الیکشن باره کې خبره شوې ده، نه چې کوم دی د سپریم کورټ دغه باره کې، نه سیاست باره کې، پیور خالصتا د نېشنل سکیورټي. او ما په خیال یو ښه خبره دا شوې ده چې ډېر سیزونه ایریاز یې آیډنټیفای کړي دي چې یاره کم ایریاز دي چې هغه مونږ ایډرس کول پکار دي او کومې غلطۍ دي چې مونږ کړي دي. نو زه ګڼم چې یاره لکه په لومړي ځل باندې یو داسې ډاکومنټس، یو داسې اعلامیه مخې ته راغله چې یاره امید شته دی چې یاره نیکسټ به زما په خیال د دې دهشتګردو سره ملیټنټ سره په قوم کې زموږ خو 20 پوینټس ایجنډا پر نیشنل کوم چې ایکشن پلان هغې کې هم راغلی، په هغې هم بیا عمل نه دی شوی. خو اوس ګورو چې په دې باندې به څومره عمل کېږي. دیټ از وي هغه څه وایي چې د ټیسټ اف د فوډ از ان ایټینګ. کله چې دا موږ وینو چې عمل درآمد پې شروع شي، نو ما په خیال دا ډېر یو کمپریهنسیو اعلامیه ده. نو لیټس سی، هوپ فار د بیسټ.